خاتمه مې چېرته په کفر ونشي. تاسو به واقعات اورېدلي. نبی علیه السلام فرمایي وایي ما جبریل ولیده چې بیت الله شریف سره داسې راغونډ شو او ما تاسو ته ویلي چې جبریل علیه السلام الله جبریل علیه السلام له 600 وزرې ورکړي دي او یوه وزره دومره غټه ده چې د یوې وزرې په څوکه کې دا ټوله دنیا اوچتولی شي. داسې الله 600 وزرې ورکړې وي. د بیت الله شریف غلاف یې نیولې و راغونډه شوې وه. وایي ما ته تپوس وکړه جبریل ولې ورته وایي د الله رسول د خدای د عذاب نه یېرېږم چې ته خاتمه مې ونشي په کفر باندې چې ته غلطي رانه ونشي. او ورته ته خو جبریل وایي دغه رنګې شیطان هم عزازیل الله سره مقرب د خدای د عرش سره خوا کې و لیکن خاتمه به په کفر باندې کېږي. زم د الله نه یېرېږم. وایي کله چې بیا د قرآن یو آیات نادر شي 13مه سپاره کې الله تذکره کړې ده چې دې قوت عند ذی العرش مکین. دا دغه چې دی دا جبریل علیه السلام چې دله ما قوت ورکړی دی عند ذی العرش المکین او د ده مکان به زما عرش سره خوا کې د هغې نه پس به بیا ډاډه ګرځېده. نبي علیه السلام ته تپوس کې اوس نه وایي د الله رسوله ستا په وجه باندې ستا د راتلو په وجه باندې په تا باندې د قرآن یو آیات نازل شوی دی چې دا جبریل به تر قیامت د سبا پورې ما سره په عرش کې په مکان کې یو ځای وایي دې ما سره په یو ځای دی د ده ځای ما سره د عرش سره خوا کې د هغې نه پس زه نه یېرېږم ستا د برکته د الله رسوله. ورنه په خاتمه به ډېر یېرېدم. زه هم په خپله خاتمه باندې ویېرېږه چې خاتمه دې ګوره داسې نه لوی لوی خلک دنیا ته لوی لوی خلک راغلي دي لوی لوی بزرګان راغلي دي لکه بلعم بن باغورا به تاسو نوم اورېدلي د بني اسرائیلو یو داسې بزرګ و چې لاس به اوچت که الله به دعا نه رد کوله خاتمه په کفر باندې وشو. زما محترم بارک برکتونه نازل کې علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم باندې اللهم اے خدایا بارک برکتونه نازل کې علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم باندې واخر دعوانا الحمد. یادېږي به که نه آسان دی مخکني په شان دی خو صرف بارک پکې بدل دی. پوه هم ده امین الله. چاته خو مسله کې اشکال نشته جي علمي مسله یادو د شریعت مسله یادو جی. داسې شي دا ورکول مستحب دي. اوس بعضې علما کرام وایي چې سنت چې وقت د سرینو ورکړه چې وقت د سرینو خیر دی مه ورکوه جی. نو که عادت یې جوړ کړي چې روزانه دا کار کوي نو ګناه ده او که نه بس دې جمع له ډیلی راځي او بعض ټایم کې ترې کوتاهي وشي نو د جمع ثواب ورته میلاویږي. دې کې خو میرویس کې اکثر د وګورم شاته نن مې شاته وکتل صرف ړومبې صف ولاړو هغه هم روټین دی دا ړومبي صف والا ټول مستقل الحمدلله دی تکبیر اولا سره ولاړي خو اخري 2 صفه چې نو دی روزانه را منډې وي عادت هم جوړ کړی دی جي. زما خیال چې دا هغې کسان دي چې هغه درس هم نه کښېني کېدای شي داسې جی. امین الحمدلله رب العالمین. الله موږ چې کوم درس ورستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګورې. الله ستا رضا له راغلي دي ستا در ته راغلي دي خدای ستا طالبان دي الله ستا طالبان دي ستا د دین طالبان دي الله دې ته څه قسم مشکلات دي الله د په خپل دست قدرت خدای ختم کې الله د دې زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله په خپل دست قدرت پوره کې الله ستا رضا له راغلي دي ستا د محبوب کتاب له راغلي دي الله د هر قسم آفات او بلیاتو نه خدای وساتې. داسې ملګري دي خدای چې کاروبارونه کمزور دي الله کاروبارونه کې برکت واچې. بعد خلکو معیشت کمزور دي الله معیشت کې برکت واچې. د حلال رزق خدای انتظام وکړي د اسمان نه خدای د حلال رزق انتظام وکړي. د حرامو نه تمام امت محمدیه خدای وساتې. الله عاجزان دي خدای قرضونه په مسلمانانو باندې په دې حاضر مجمع کې پچا قرضونه الله د قرض د عذاب نه خدای وساتې.
قرضونه په خپل د قدرت باندې خدای ختم کې د چا خپل کورونه نشته الله خپل کورونه ورته ورکې د چا خپل کاروبارونه نشته الله خپل کاروبارونه ورته ورکې د چا اولاد نشته الله نیک عمله صالحه بعمله اولاد ورته خدای ورکې د چا بیبیان نشته خدای پاکي طیبه طاهره بیبیان ورته ورکې الله د دې کتاب په برکت باندې د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات الله د خپل در نه ختم کې الله مشکلات په خپل د قدرت ختم کې دا کتاب د دې مجمع د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه بغزونو نه نفرتونو نه خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر اوري چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ